نزوی مفتی حضرت علی د مناظرین داس یریږي لکه څنګه چې انګریز د طالب او د مجاهد نه یریږي یا مفتی حضرت علی د مناظرین داس یریږي او داسې تختی لکه څنګه چې شیطان د اعوذ بالله نه او د فاروق اعظم نه تختید سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند یو ضمیر یو مسیر یو آواز دے بلند الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم زما محترم مسلمانان رونو دنن سورج وړاندې تقریبا 15 یا 16 ورځې وړاندې د پنځپیریانو یو ملا مفتی حضرت علی صاحب په نوم باندې استاد محترم استاد المناظرین حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم العالیہ داغه په باره کې 2 کلیپ کړي دي یو کلیپ کړي دي مفتی ندیم صاحب ته اول کلیپ او دویم او دریم بیا دویم جدا ویډیو کې کړي دا غي ټولي ویډیو تقریبا د نیمه غنټې زیات ویډیو ده خو مختصرا د هغې د الله پاک په توفیق باندې ستاسو مسلمانانو په حضور کې ناظرینو کتونکو مسلمانانو ته د هغې خبرې وضاحت کول غواړم استاد محترم په باره کې مفتی حضرت علی پنځپیری اول وی مفتی ندیم صاحب ته د خو اخلاق و دعوت متاول اخلاق او پیجنا د هغې نه بعد استاد محترم ته دعوت د اخلاق ورک اخلاق دا د خوشامندۍ نوم نه دی اخلاق دا د گمراهۍ او د غلطې عقیدې نوم نه دی اخلاق د حق او د باطل د ګډوډ کولو نوم نه دی خو اخلاق دا د دجل او تلبیس نوم نه دی خو اخلاق د مسلمانانو د گمراه کولو نوم نه دی خو اخلاق دا د عقیدې لاندې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې ژوند تیرول اول چې استاد محترم ته د خو اخلاق او دعوت ورکې نو خپل اخلاق ټیکا عقیده ټیکا د هغې نه بعد بیا خبره کوه بیا دی وی مفتی سے محترم یادی چې هغه دویم بحث هغه سره او دویم کلیپ زما هغه ته د علمي گرفت په حواله سره دی او بیا په هغې کې د چې کومې خبرې کړي دي مفتی سے محترم یادی و چې دی کله په مناظره کې په علمي اصطلاحاتو کې گیر شي نو دی وی ټر ټر یو ټر ټیرو باب پزان جاری کی زویم چې مفتی حضرت علی صاحب تکله د مناظرې دعوت ورکی چې مناظرې تکینا خپل عقیده دی صحیح ثابت کا نو دی لکه د کلب پشان غب غب یو غب غپو باب پزان باندې جاری کی بل دی وی چې مفتی سے محترم یادی چې کله گیر شي نو دی فبهت الذی کفر شي نو زویم چې مفتی حضرت علی صاحب کله د مناظرې په دعوا او د مناظرې په مطالبه باندې گیر شي نو دی فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث مصداق جوړ شي بیا مفتی سے محترم یادی چې ددو د علمي نقطونو داسې یریږي لکه څنګه چې بیزا او چرسي د اوبو نه یریږي نزوی مفتی حضرت علی د مناظرې نه داسې یریږي لکه څنګه چې
انګریز د طالب او د مجاهد نه یریږي یا مفتی حضرت علی د مناظرې نه داسې یریږي او داسې تختی لکه څنګه چې شیطان د اعوذ بالله نه او د فاروق اعظم نه تختیده داسې دي د مناظرې نه تختی بیا دې یو دجل کړی دی مفتی صاحب محترم یادی چې هغې عبارت ویل دي یسمعو قرع نعالهم دا ستا دروغ دي د خپل غوږونو صفایي دي وکړه په دې باندې اوږد تفصیل تا سره مخکې زمونږ چلېدلی دي تا وی چې یسمعو قرع نعالهم دي مفتی صاحب محترم تا ته ویلو یسمعو قرع نعالهم چې دا صاحب قبر اوري حدیث د بخاري د ته پیش کړو نو په دغه ځای کې تا دجل کړو تا وی چې یسمعو نه دي یسمعو دي اوس د غلوب او ټکه مفتی صاحب محترم ته دي وړاندې بل دی وی چې د مناظرې د پاره مساوات په علم کې شرط دي او مناسب دي چې دواړه جانبه دا مناظره کې دواړه جانب د په علم کې مساوي وي نزویم که د قرآن مطالعه دي کړي نور خاصم خیر خیرت دي او په قرآن دي چرته کتلی نو په سوره بقره کې په درېمه پاره کې الله پاک د ابراهیم علیه السلام او د نمرود واقعات د مناظرې ذکر کړي الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه دا ذلک وګور ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره کوله اوس دا راته وایي چې نمرود د ابراهیم علیه السلام سره مساوي نمرود عالم د ابراهیم علیه السلام د پایې سړی چې مناظره کوله بل موسی علیه السلام د فرعون او د جادوګرو سره مناظره کوله اوس فرعون او جادوګر د موسی علیه السلام سره مساوي او برابر موسی علیه السلام ته الله علم ورکړو د جادوګرو سره د فرعون سره علم چې مناظره کوله بل نبی علیہ السلام د نجران د عیسیانو سره مناظره کوله نو تپوس د نکوم چې د نجران چې کوم عیسیانو د نبی علیہ السلام مقابل او مساوي چې مقابل کې ناستون د نبی علیہ السلام سره مساوي په علم کې دا به یقینا مجبورا وي چې دا مساوي نو په دې باندې پېښه چې مساوات په علم کې شرط نه او بل دا د ذکوي چې ستا په نسبت یو سړی عالم ني حقیقت کې به عالم وي زمون په نسبت باندې به یو سړی عالم ني کې دي شغه عالم وي نو مساوات د انسان ته پته نه لګي چې دا زما مساوي ده که مساوي نه دي اوس مفتی حضرت علی صاحب ته خدان ته علامه وي حقیقت کې علامه نه ستا عقیده غلطه نو علامه خرصو خبر ده دا غبا علامه لکه څنګه د شیعاګانو علامه وي ناقیده غلطه نور وی علامه ناقیده په لحاظ سره علمیت چلی علم اول او عمل ورستوري او په علم کې بنیاد عقیده ده دا نور عمل چې دی د دې بنا کېږي په عقیده باندې چې ستا عقیده غلطه ده نو علم صرف او نحو تا ته څه پیدا کوي او بیا دې دا خبره کوي استاد محترم یادی چې د پلاران او مشران ابناء المشرکین دي دغه شان دیم په عقیده کې مشرک او د عقیدې په لحاظ سره مشرک او بدعتي دي بیا مفتی سے محترم یادی چې تاول علم کو بیا به زما سره مناظره کی دا شاګرد راپاز استاد ته وی ته علم وکا بیا به مناظره تاول د مشران نه تاسو ستا مشر چې تو سم مشر وي مونچو والا سرکار اتو سم پیجنې هغه دی یادی مفتی ندیم سے مناظر دي او استاد جماعت او مشر دي چې هغه پټ شوی دي او ته پکې اسلامي فلم وي چې مفتی سے محترم عالم نه دي علم نه دي کړی ستا په خلی باندې سړی عالم یا غیر عالم نه جوړي او بل ته چې مفتی سے محترم یادې چې مفتی سے محترم دا د مشران ابناء المشرکین دي مشرک ته د ابو جهل نغټ کافر مشرک دي دا خو دنیا دا ویل آسان دي ثابتول ګران راځو پیره میدان کې خو کی نه کن صرف د کیمرې مخ تکینی او سترګې پټو غړېدل کی سترګې روزي وې راوي او دا غینه بعد بیا وی چې مفتی ندیم ته زما یو چیلنج او یو کلیپ او دویم کلیپ کی خو نه کنه دا کلیپ به بیا نه کې خو یو پیره تکینه تخپل ځان وتل چې تا ته پته ولګي او مناظره دا یو علمي امتحان دی خو ته کې نه چې پته ولګي چې علم تاسو سره ستو هغه سره نشته الحمدلله
استاد محترم ته الله پاک دومره علم ورکړی دی چې ستاسو جماعت تمام الحمدلله د دې اقرار کوي چې په میدان د مناظره کې د سره زمونږ ناس ته وسه طاقت کار لري. دا راته ویم اگر چې ته په خپل ضمیر کې خپه یې چې ستا دا خبرې ټولې په خپل ذهن کې تا ته پته غلطې دي، لیکن بیا هم ته لګیا صرف د خپل یوټیوب چینل وړاندې کول دپاره، نور نه. بیا مفتي صاحب محترم ته وایي چې تا ولې علم وکړه او چې کله دې علم وکړو د هغې نه بعد به بیا مفتي صاحب محترم ته مناظره به وکړو. مفتي صاحب محترم الحمدلله دومره علم کړی دی چې ستا تمام جماعت د هغه سره مقابله کې مناظره کې نشي کېناستلی. نور جاتي علم څه دپاره تیار دی؟ که د مناظرې دپاره د حق او د باطل د تمیز دپاره، خو راځه کښېنه پته ولګي. او که بالفرض ستا په نسبت باندې مفتي صاحب محترم عالم نه وي بالفرض، بیا خو تا ته مناظره ګټل ډېر په اسهل طریقې سره اسان دي، ډېر ته اسان دي، ځکه چې یو سړی عالم دی ډېر لوی تکړه سړي او بل سړي چې هغه تکړه نه نالایق وي هغه نالایق او په اسانه شکست خوري، نو بیا خو ستا ګټه اسانه شوه. خو راځه کښې خو نه کړه د خپله خبره څه شوه. محمد امین صفدر کاوي رحمت الله علیه او پیرا عنایت الله شاه ګجراتي د هغه سره د مناظرې خبرې، نو ستا مشر عنایت الله شاه ګجراتي وي چې هغه عالم نه دی، محمد امین صفدر کاوي رحمت الله علیه نو وکاوي صاحب ورته وایي چې زه کوم کسان چې پکې منځ کې تلل ماسټران هغوی ته یې وایي که چېرې بالفرض زه عالم نه یم، کم از کم دلته خو به زما شکست ډېر په اسانې طریقې سره حاصلېږي، زما شکست په اسانه دی حاصل کړي، ځکه زه عالم نه یم او دی عالم دی په اسانه به مې پړ کړي. لیکن چې کله عنایت الله شاه ګجراتي ته پته ولګي چې مناظره خو نشم کولی، بیا وایي دا سره مناظره نه کوم او زما د پاري عالم دی وخت کې نشته، هله مناظره نه کې چې تا ته پته ته شکست خوري. دی مفتي صاحب محترم یادوي چې مفتي صاحب محترم د دماغو نیمې حصې کار پرېښي، وایي نیمې حصې کار، زه وایم مفتي حضرت علي صاحب د دماغو ټولې حصې کار پرېښي، سترګې هم کار پرېښي، دماغ هم کار پرېښي، وجود هم کار پرېښي دي، یو شی هم د کار نه کوي. که چېرې کار یې کولی کم از کم سمه خبره به یې کړې. بیا مفتي صاحب محترم یادوي د وابیانو چې کوم ملا و جلال الدین بیا مړ شوی دی، هغه جلال الدین یادوي چې هغه ورته چې ما سره کښېنه یو څپه عبارت راته ووایه. مفتي صاحب محترم ته کمره کې پټ شو، د الله بنده لږ دروغ مه وایه، کله کله رښتیا هم وایه، د کونډې زویه څه خو به وایه، نو د کونډې زویه لږ خو رښتیا هم پکې وایه، خو به ته دروغ وایي. جلال الدین دې د مکمل د مونځ د مناظرې نه تېښتې دپاره خبره کوله، او مفتي صاحب محترم ورته چې تېښته به نه کې، راځه چې په دې خپل مونځ باندې خبره کړو، مونځ دې راته قرآن حدیث کې پوره ثابت کړه، او هغه چیلنج تر اوسه پورې دنیا ته مخته وړاندې. او بیا دی وایي چې نوجوانان احناف نه نوجوانان لوړان، او بیا دی وایي مفتي صاحب محترم دا ټماټر والو دا د الله بنده دا خو ستا اخلاق د دې دعوت ته مفتي صاحب محترم ته ورکړي چې اخلاق سم استعمالوه. ته راپاسې او مفتي صاحب محترم د اخلاق ستا اخلاق دا دي، علماو ته داسې الفاظ ته استعمالوي، د علماو په باره کې داسې سپکه لهجه استعمالوي، دا ستا اخلاق دي، ته اخلاق تعلیم ورکړي. بیا وایي مفتي صاحب محترم ته زما د مناظرې چیلنج دي په قیامته پورې، خو په طریقه باندې او طریقې کار د مناظرې به دا وي چې اول به په مقامات حریري کې صرف نحو امتحاني، هغې نه بعد منطق په تحصیل منطق کې امتحاني، د فقه په یو مسله امتحاني. صاحب دا طریقه د تېښتې ستا یوه لاره، تا سره د مفتي صاحب محترم اختلاف د صرف نه دی، د نحو نه دی، د منطق نه دی، د تفسیر نه دی، اختلاف د پنځپیري سره د مفتي صاحب محترم د عقیدې. نو که ستا عقیده ټیک وه بس ټیک ته دلایلو باندې مې ثابته کړي، که عقیده د مفتي صاحب محترم ټیک وه الحمدلله لکه څنګه چې ټیک ده په دلایلو به ثابته کړي، دا د تېښتې لاره ده. اوس به زه تا ته ویم چې مفتي صاحب محترم به تا سره مناظره کوي خو تا نه به ټول قرآن اورئ، قرآن اورېدل کې او تا سره زموږ اختلاف نشته، یا مفتي صاحب محترم به تا نه حروف تهجي اوري چې ته ټیک ویلې چې که غلط وي، نو په دې کې اختلاف نشته. یا مفتي صاحب محترم به تا نه قرآن اوري، قرآن کې به در آیاتونه اوري، نو په دې کې اختلاف نشته. یا مفتي صاحب محترم به تا نه علم قرات کې تپوسونه کوي، اختلاف په دې کې نشته. د مناظرې میدان چې کوم دی هغه ځای د اختلاف هغه عقیده هغه نحو او صرف نه دي. ته ولې په دې باندې نه پوهېږې؟ زما خیال ستا دماغ پوره کار پرېښي لکه څنګه چې پرېښي، ځان په دې خبره باندې پوهېږي.
بیا دی وای چې مفتی صاحب محترم ته وای تاسو واحد الله وحدان سے بخاری یاسین سے مناظره وکړو پای کې تاسو شکست دنیا ته پتر الحمدلله اغه واحد الله وحدان چې خپل جماعت ته پاغي تنن ود پر شرمندري چې دا سړي مناظره په مسله سمې مطابق ولیکو او بیا وای عبدالرزاق تاسو کشران سره بالکل کشران سره مناظره کړی بیا کتابونه پرې منډي والے او بیا وای عبدالبصیر سره تاسو کشران الحمدلله اغه عبدالبصیر چې مناظره تناستو تنن وجه پورې هغه داسې غایب دي لکه د شیګان امام غایب هغه یادې مناظره کړي وکړه پټ دی ولی پټ ذکر چې شی خراب کړي بیا مفتی سے محترم ته وایي چې ته مشرک او کافر او ته ځان مسلمان ثابت کړ مشرک او کافر او مسلمان ته خو کې نه کړ ویل آسان دي خو ثابت ول ګران دا ستا مشران هم چې تاسو کافران یا مشرکان استاد پتو ته اعتبار نشته ځکه د پنځپیرانو سره دوه ټاپي یو د شرک دا او بل د بدعت خو چې چا سره نه لګي ټاپه پیراوا چې کافر شو ټاپه پیراوا چې بدعتي شو دا استاد عادت دي تاسو مجبور دي دا مفتی مونږ شاکر دي ستا مشر شیخ طیب سره چې سمو له شیخ طیب غټ موحد حساب او چې کله شیخ طیب سروان شو وای شیخ طیب کافر دي دا شیخ طیب سے وہ چې د مفتی مون شاکر سره سمو وای دا شعر ارشاد او چې کله مون شاکر سره روان شو وای دا منکر حدیث ته استاد خدا عادت ستا پټاپو باندې مسلمانان نه دوک کیږي نو ټول مسلمانان ته اخره کې دا پیغام ورکوم چې مسلمانان ورو د داسې خلکو په خبرو دوک کیږي ما اسدا برید پریخي دي علمي غیرت پکې نشته دا سترګې وروزه چې وای دا طریقه د مناظرې د ناس ته او دا شرطونه چې لګي دا طریقه د مناظرې د ناس ته نو ټول دنیا تواجه ده چې مناظرې څوک کوي ټول دنیا ته معلومه ده چې باقاعده باندې دلایل څوک لري الحمدلله هغه تاسو به نه ضرورت نشته چې تصدیق وکړي تصدیق وکړي ټول مسلمانان د دې سره نظام ساتي دا غسړې دي چې لږ وخت بعد کار شي او چې د مناظرې وری بیا پټ شي بیا لږ وخت بعد کار شي چې کله بیا دعوت ورکړي بیا پټ شي دا صرف دغه مونږ والا سرکار مرګري دي او الله جل شانه دې مونږ ټول ته خپل عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي مفتی حضرت علي صاحب قبل فرض تا مفتی سے محترم کا کلپ کول او د اخلاق او دعوت ته ورکول زم چې د دې فضیلت مفتی من شاکر ته دعوت ورکړي دا ډېر به تر و چې د نبی عليه السلام په باره کې د نبی عليه السلام د والدې په باره کې والد په باره کې او د نیکه په باره کې سپک لهجه استعمال کړي دا کاردار چې تا دا دعوت هغه ته ورکړي هغه ته نشي ورکولي ځکه چې آستام بشم او مفتی سے محترم په کلپ کول شي ځکه چې استاد عقیده مخالف دي الله جل شانه دې موږ ټول ته په خپل عقیده او مذهب باندې استقامت نصیب کړي او د هر منافق او د هر شیطان د شر وسوسې نه دي الله پاک موږ ټول محفوظ ساتي ټول مسلمانانو ته په دې خپل عقیده د اطمینان پکار دي دا څه خلک کوشش کوي مرادي واخذ او الحمدلله